تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغار ثور کی چکل دریش پہ وکڑلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تغار ثورنا مدینی منور تبیا روانگی وا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دمکی معظمی یو مشرکو چا غسر معاہدہ وا زمو دا دو خان دی دا بدان سر راولی او په دومره پیسو باندې مونږ بتا مدینی منوره ته بوزي د عام لارو نه بدل لار باندې لکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور ته تللو جمعې په ورځ باندې تلو د جمعې په ورځ لاړلو بیا د هفتې شپه د اتوار شپه او د پیر شپه نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دے دا پا غار ثورت کی تیرہ کڑی دا و نبی علیہ السلام دا پیر دا گل پا ورز باندی بیا دا غار ثور نبی اوتی دی دی وجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گل دا ورزی دا پیر دا ورزی فضیلت ویل پا دی ورز باندی زا اللہ پاک پیدا کڑے ما نبی علیہ السلام دا گل پا ورز باندی دا پیر پا ورز باندی پیدا شویو او بیا دا پیر پا ورز دا گل پا ورز ورطا اللہ نبوت هم ورکڑو او پا دق ورز باندی نبی علیہ السلام ہجرت هم کڑے دے او دا اللہ رسول پا دی ورز باندی بیا وفات شویم دے دی وجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم با پا دی ورز باندی خاص دا روجی احتمام بکولو نبی علیہ السلام با دا گل پا ورز باندی روجنی والا او نبی علیہ السلام دا آغی وجہ ویلی دا چی پا دی ورز باندی اللہ پاک تا اعمال پیش کی دا منظوری دا پارا زما خواہش داری زما اعمال پا دی سی حالت کی پیشی زد روجی پا حالت کی اما او پا دی کر زیاد چانس داوی چی انسان اعمال قبول شی نبی علیہ السلام دا گل پا ورز باندې ہجرت شروع کرے دے او نبی علیہ السلام لبیا عامر چی دا دوی غلام ہو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او دا بل عبداللہ دم نمو چی دا کم دا دوی دا پارلار خودن کے او دوی بے اوخان بوتل دی دا شپے او پدا سے کیفیت بانی چی خلق تا پتا ونه لگی او دا کافر و مشرک و دا مکی دا خلق مرگره و خو پا عربو کی دیر خخ خصوصیات داو دی عرب پرستو دا جبی پرستش کولو دا خدای دا پاره دا کار نکولو دی خپل عربیت بے قتل نو لوز بے نماتو چا سر بے غداریو دوکا نکولا ورنہ مکی خلق خو اعلان کرو کچا دا نبی علیہ السلام او دا ابو بکر صدیق مونتا پتہ راکڑلا چو پلانکیزے کی دی یا چا مڑکڑل یا چا جمدی راوستل نو سلو خان دا نبی علیہ السلام پا سر باندیو انامو او سلو خان دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا سر باندی انامو 200 خانو علنکہ ابو بکر صدیق آغا فرل دا 300 ورکا ولی با یعنی دا 300 اور روپو چی دی آغا توی چی مگتا مدینی تبارا سے واغه خلق دسی و چې هغه د وعده پابند خلق د لوز د جبی پابند خلق خرابیان هم پکې وي خو خېخې خبرې هم پکې وي هغه چاته نه ویل چې پلانکی ځای کې دی او راشي نه هغه معاهده او جب چاته نه وایم دومره پیسې براکې بوزم بدی نو د شپې بیا دو خان بوتلی د دوانو خانو انتظام چې دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه کړی دی اسماء رضی الله عنها کہ بکم شپه باندې با نبی علیہ السلام سحر بدوی اوزی با نو پا اق ورز با پا اق شپه باندې اسماء په خپل کور کې پخلې کړی دی او بیا سامان درستخان یې غسته دی ورلا
چې نبی علیہ السلام په سفر کې یو کسه خوري چې درستخان ورسره بیا په روایاتو کې راځي چې دا درستخان د تړلو دپاره په دې وخت په دې شیشیز نه و. اسما د ابوبکر صدیق نه په غار ثور کې تپوس وکړلو چې شیشه شته که نشته چې دا دغه په درستخان کې وتړمه. ابوبکر صدیق ورته ویل خپل صادر نه سري کا. نو اسما رضی الله عنها د هغې نه کپړه به یې سري کړله او ویې تړله. هغه اوښ په دغه زینګ پسې بیا درستخان وتړلو. د دې وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم په خپلو سنتو کې یو سنت داري چې نبی علیہ السلام په ځمکه باندې خوراک کړی دی او په درستخان یې کړی دی. او د اسما دغه دا ځکه کړی چې لارې به شګې به یې خاورې به یې او که دوی چېرته خوراک کوي دا چې په شګو کې او په خاورو کې ونه کې پاک صفا خوراک وکړي. یعنې د لوښو انتظام یې ورته کړی، خوراک یې هم ورته راوړی و اسما رضی الله عنها غار ثور ته. یعنې که اوس هم نیمه لار په د نیمې نه زیاته لار خلک په ګاډي کې وهي. غار ثور بلکل یخ ته رسېږي. اوس هم چې حاجیان لاړ شي که نه غر ته وګوري که نه بس واپس کېږي. اوس هم څوک نه شي ختلی. وره دا څومره باهمته خلک وو چې اسما تلې ده، خوراک سامان یې هم وړی دی، لوښي لرګي هم وړي ورله، دا به درستخان وي، دا به د اوبو څکلو، دا به دا وي، دا به دا وي. اوښه په اوښ پسې په زنګ پسې بیا تړلو اهتمام کوي. ډېر لویه بختوره کورنۍ وه، ډېر لوی سعادت والا خلک وو، ډېر لوی همت والا خلک وو او ډېر ښکلي خلک وو، ډېر اخلاصمن خلک وو. ځکه د الله پاک نبی ځکه الله پاکو د نبي صلی الله علیه وسلم ملګري کړي وو. دا کمال په مونږ کې نه ورنه مونږ ملګرتیا به یې کړو. دا کمالي خلک هغوی وو، ډېر لوی کمالاتو والا خلک وو. خصوصا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خاندان، د هغه د کور خلک، د هغه بچي. او بیا چې کله اسما رضی الله عنها دوی لاړل دغه ځای کې نه خوراک سامان یې ورته ورسو چې په لارې باندې به دوی ځي چې وږي نه شي، تږي نه شي. او بیا دوی ورته دواړه اوښان ورسول غار ثور ته. دې لارې ښودونکي مشرک او غلام ورسره دی عامر. د نبي صلی الله علیه وسلم چې کله اوښ وکتلو ډېر مزدار اوښ، نبی علیه السلام ورته وفرمایل ابوبکر صدیق ویل څومره قیمت یې دی؟ هغه د الله رسول زه خو پیسې نه علمه. پیغمبر علیه السلام فرمایي پیسې خو به اخلې، د دومره لوی سعادت والا کار کومه او د دنیا کې د یو لوی عبادت آغاز کومه د هجرت چې دا د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام او داود علیه السلام نه پس ډېره زمانه پس هجرت کیږي، د دین لپاره کیږي. او دا به د دنیا را تاریخ وایي صحیح، او دا به د عبادات وایي صحیح هجرت. دا خو زه په خپلو پیسو کوم، ستا پیسې به نه وي. نو داسې و چې د نبی علیه السلام اوس د دروغ ست نه و. ابوبکر صدیق ته پته و چې نبی علیه السلام څه وایي، هغه کوي. بیا ابوبکر صدیق د هغه نه پیسې واخیستلې ځکه د الله د رسول حکم و. پوره دیني کار چې دی که نه، ښه کارونه په خپلو پیسو پکار دي. زموږ په دې اعمالو کې ځکه برکت نشته. موږ دینداره خلک همیشه دپاره په پردو پیسو باندې دیني کارونه کوي. نبی علیه السلام په خپلو پیسو باندې اوښ هغه واخیستلو. ابوبکر صدیق اغستی و، خو نبی علیه السلام ورته څومره قیمت دا بله درکومه، ځکه دومره لوی سعادت والا ډېر لوی دیني کار کومه، دا زما خواهش ته چې دا ما په خپلو پیسو باندې وشي. نبی علیه السلام ورله بیا پیسې ورکړلې. ګورئ نبی علیه السلام بدني تکلیف هم برداشت کوي، مال هم خرچ کوي. ځکه خو نبی علیه السلام په مینا په میدان کې چې کله انصارو سره معاهده کوله نو شرط یې ورسره لګولی و، ویل بوزۍ به خو پیسې به لګوئ، بیا په دین کې به خرچي کېږي. به داسې نه چې نبی علیه السلام بوزئ به تاسو جبونو د تالي یو روپۍ هم نه لګوئ، پیسې به لګوئ په دین باندې، پیسو مالونه به لګوئ، مالونه به خلاصېږئ به تاسو. انصارو ورسره منودلي و د الله رسوله پیسې به لګو، هر څه به لګو. نو نبی علیه السلام امت ته تعلیم ورکړی چې په هسې تشو دعاګانو باندې او په تشو ذکرونو باندې به کار نه کېږي، پیسې به هم لګول غواړي. نبی علیه السلام خپلې پیسې لګوي، خرچه کوي. نو د الله پاک رسول په دین باندې په خپله هم څه کړې ده، خرچه کړې ده. بیا روانېږي د هجرت آغاز چې کېدلو نو په داسې لار لاړل چې شمال طرف ته مدینه منوره داسې راځي، خو دا په جنوبي مغربي طرف باندې روان شولو او سمندر ساحل هغې جدې طرف ته ووتل.
د جدې نه بیا دوی مدینې ته لاره برابر کړې ده. د جدې سمندر طرف ته چې کله دوی ورسېدل دا بالکل بدله لار وه، شړه لار وه، په ځکه معروفي لار خو ابوبکر صدیق ته معلومه وه، نبي علیه السلام ته معلومه وه چې کوم د مدینې معروفه لار وه د مکې نه مدینې ته. او د نبي علیه السلام او د ابوبکر صدیق په شړه لار باندې به ځو، په داسې ناشنا لار به ځو، څوک هم تعقب ونه کړي. نو دوی بیا په دې طرف باندې وتلي په شړه لار باندې، هغه جدې نه بیا دوی مدینې ته هغه طرف نه بیا برابر شولو. او بیا چې کله تلل نو سراقه بن مالک چې دی دا هم ډېر لوی کافر او مشرک په هغه وخت کې، او دا تعقب کولو چې د نبي علیه السلام بیا منکم ابوبکر صدیق چې 200 خان وګټم انعام ګټلو دپاره. نبي علیه السلام د جدې دا کم ساحل چې دی دې طرفونو ته نبي علیه السلام د ورسولو. او چې کله یې ونوی داسې د وسپنې ټوپۍ په سره وه، زغره واغوسته وه، دا جنګي سامان ورسره و، نیزې ورسره وي، غشې ورسره و، توره ورسره وه، ځانه بالکل مسلح کړی و. او چې کله د نبي علیه السلام وکتلو ډېر څه خوشحاله شول سراقه چې بس انعام یې وګټل. د الله قدرت وګوره، هسې هم راغورځېدو دی هم راغورځېدلو، نبي علیه السلام ته نه دی رسېدلی. د نبي علیه السلام کتل او د خوشحالي ګوړه درز را پرېوتله، دې ته هم وغورځېدلو، بس بیا را پاڅېدلو، ګوړه یې ودرول، اس یې ودرولو. احساس ورته رانغی ځکه چې کله انسان د دنیا په لالچ کې انسان ور ډوب شي که نه، هغه د بل طرف ته راځي انکار نه کوي، په کار یې انکار کړی وی. دا نبي برحق پیغمبر دی. نبي علیه السلام ته چې کله اندازه وسوله چې ما ته دشمن را نږدې کېدونکی دی، نبي علیه السلام تلاوت د قرآن کولو. ورنګ په دې سیرت کې به مخه وایو نبي علیه السلام به د قرآن تلاوت کولو، خلکو ته یې قرآن اورولی دی. یعنې د نبي علیه السلام په دې سیرت کې په مخه تلاوت او قرآن دی. د نبي علیه السلام په خپله د قرآن شریف سره ډېر جغت او ګهره مضبوط تعلق د قرآن شریف سره. نبي علیه السلام په خپله قرآن شریف تلاوت کوي. او چې کله نبي علیه السلام ته اندازه وشوله نو سراقه بن مالک ما ته را رسېدونکی دی، الله پاک ته الله پاک دشمن نه مې بچ کړي، دشمن د ضرر نه مې بچ کړي. د سراقه بن مالک اوښه چې دی اس چې دی دا ونښتله په ځمکه کې، او دی هغه دې ته را پرېوتلو بیا، او بیا هم کوشش کړی دی، بیا هم چې دی دا سورلي بیا هم نښتې ده ځمکې راښکودله. او نبي علیه السلام ته تقریبا نږدې و، بیا چغه کړله چې ستا باندې زه پناه غواړم، الله پاک رسول ته ویل پناه راته راکړه، بې تکلیف نه بچ شمه. بیا خلک دومره عربو په خبرو به څه نه څه بیا هم پوهېدل به. او بیا نبي علیه السلام نبي مهربان و، داسې نه ویل ځمکې ته چې وی نه ته چې را پرې نه دي، داسې نه و. بیا یې ورله څه ورکړې ده، بیا یې ورله پناه ورکړې ده، ویل ځه. که نه نبي علیه السلام به ویلی وی چې خدای پاکه دې قلته د خر جوړ شوی به دې وی، او ویلی وی چې ځمکې ته ویلی وی چې رای کاږه د هسې م راکاږه او سراقه م راکاږه. نبي علیه السلام نبي مهربان وی کړی. سراقه بن مالک شرته بیا اسلام طرف ته راځي، لاړ شي د مکې خلکو ته ووایي. نو دی خو په خپل ځای باندې پاتې شول او اندازه ورته وشوله چې نبي علیه السلام ته زما رسېدل ډېر مشکل دي، ځکه په یو وخت باندې نبي علیه السلام ابوبکر صدیق دواړه په یو وخت باندې ناستو. دا د ابوبکر صدیق یو بل مقام دی، بیا سورلي د دواړو یوه وه، او ګوره انعام د دواړو دپاره یو شان ایستلی شی و. د نبي علیه السلام د سر قیمت هم سلو خانو، د ابوبکر صدیق د سر قیمت هم سلو خانو. داسې نه و چې ابوبکر صدیق صحابي دی نو ده 50 دي، نه، څومره غټ مقام دی د ابوبکر. بالکل په انعام کې هم دواړه یو شانتي دي، دواړه په یو اوښ باندې، دواړه په یو سورلۍ باندې سواره دي. په بله سورلۍ باندې د ابوبکر صدیق چې کومه سورلي وه په هغې باندې هغه لاره ښودونکی و، او د هغه غلام و، د 4 کسانو وفد و. ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه شاته ناست دی د نبي صلی الله علیه وسلم نه، او د هغه بل کس اوښه چې دغه مخکې ځي لاره ښیي ورته. داسې یو ځای ته ورسېدل چې هلته خیمه غوندې لګېدلې وه، هلته کوش ولو. نبي علیه السلام تږی شوی و، او دې ټول ګروپ ته چې دی ټول وفد ته
تند لګېدلې وه او لږه لګېدلې وه. دا ډېر اوږد سفر دی، تقریبا 1500 کیلومیټره جوړېږي او چې لارې به داسې غوڅي مدینې ته ډایرکټ ځي نو 1500 جوړېږي. او داسې چې ته دا لارې بدلې را بدلې خو ډېرې اوږدې دي که نه، چې ته یو طرف ته جدې ته وځې او جدې نه بیا داسې ځې او په شړو لار باندې بیا ډېره اوږده لار ده. نبی صلی الله علیه وسلم چې یو خیمه وکتله نو غلام ته وویل دغلته بیا ودرېږئ. ودرېدل، کوش ولو. ام معبد یوه زنانه وه، هغې چې ورغلل دوی دا یو خیمه لګېدلې وه، دې خلکو به د مسافرو خدمت کولو، اوبه به ورسره مسافر له به اوبه ورکولې، که چاته به د خوراک ضرورت و خوراک به یې ورکولو. ابوبکر صدیق ورغی ویل څه اوبه مه شته دی؟ ویل اوبه خو خلاصې شوي دي، اوبه نشته دی. ویل خوراک؟ ویل خوراک هم نشته دی. ویل په دې خیمه کې لږ آرام کولی شي؟ بلکل موږ دې لپاره ناست یو، تاسو آرام وکئ دې کې. نبی علیه السلام وکتل په خیمه کې یو ګوټ ته یو چیلۍ ولاړه وه. نبی علیه السلام ورته فرمایي دا ولې؟ ویل دا ناجوړه ده او دا د کنډک سره نشي تللی، چیلو سره. ویل دا مې ترې پاتې کړې ده. نبی علیه السلام ته فرمایي موږ ترې پی والو. ام معبد ته فرمایي موږ ترې پی والو. هغه الله رسوله بیماره ده، که تاسو څه طریقه کولی شئ. نبی علیه السلام ورته رایې ولاړه، رایې ویستله، ورته یې لوښی هم راوړه، یو لګن یې ورته راویستلو. نبی علیه السلام د چیلۍ، د بیمارې چیلۍ په دې غولانځه باندې په تو باندې لاسونه ووهل او داسې ډکې شولې چې دا سیرت نګار لیکي چې دا پیتې را د لوښ نه بغیر په دې ځمکه راتویدل شروع شولو. نبی علیه السلام ورته لوښی ونیولو او لګن بلکل ډک شولو. نبی علیه السلام په خپله لوشل کوي او دا لګن یو ځل ختم شو، بیا یې ډک کړلو او بیا یې وسکلو، په درېیم ځل یې بیا ډک کړلو. ام معبد ته ویل د تاسو استعمال کوي. نبی علیه السلام روان شولو، ابوبکر صدیق او قافله روانه شوله. خاوند یې راغی، د ام معبد خاوند راغی چې ویې کتل ډېر شی پی پراته و، ډېر حیران شو. وی پی چېرته و؟ هغه ویل د خدای پاک یو نیک بنده راغلی و، پته لګي څوک و. او ویل داسې ښکلی مخ یې و که نه، دا مخ یې سم پړقېدلو. ام معبد د الله د رسول نقشه بیا خپل خاوند ته وایي، وایي دا څه کوشاده او سپین پړقېدونکی تندی و او دنګه غړۍ یې وه او داسې ښکلې سترګې وې، داسې ګنګوچې یختې و او داسې غاښونه و. د نبی علیه السلام د بدن درمیانه قد والا و، نه ډېر دنګ و نه ډېر چیت و، داسې لاسونه و. د نبی علیه السلام دا ټول نقشه د حلیې مبارک، د چهرې مبارک ام معبد خپل خاوند ته وویله. ویلې ښځې، ویل دا خو هغه سړی و که نه چې موږ دا ټوله زمانه د هغه انتظار کولو د قریشو، محمد ما ته ښکارېدلو صلی الله علیه وسلم. ویل دا خو هغه محمد دی که نه، موږ خو هم ده لپاره به دې لاره کې ناستو که نه. نو خاوند دې ډېر زیات خفه شو چې کاش دی محمد صلی الله علیه وسلم ما په دې خیمه کې و، زه خو د ده لپاره ناست وم. او د ویلو چې دته چېرته دا اندازه وه چې د مکې معظمې نه به د قریش یو نوجوان هجرت کوي، د هغه نوم به محمدي او د هغه چهره مبارک به داسې وي، د هغه یخته به داسې وي، د هغه غړۍ به داسې وي، د هغه قد به داسې وي. دا ټولې خبرې ورته معلومې وې. په لاره کې په دې لاره به ځي، ده خو چاته نه ویلي، په دغې لاره کې خیمه لګولې وه او د نبی علیه السلام د انتظار په وجه باندې د ډېرو مسافرو خدمت کړی و. هغه پی چې وکتل، زنانه ته وویلو چې دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم و. ډېره منډه یې وواله خو نبی علیه السلام یې ونه رسولو، ډېره منډه یې والېده. بیا خپله ډېره تیز کوشش یې وکړلو خو چونکې نبی علیه السلام د به لاره بدلوله. دوی خو لاره وکتله چې په دې لاره ځي، خو لاروونکی چې و چې کا ورته لاره ښودله هغه به لاره بدلوله به. نو د ام معبد خاوند چې دی نبی علیه السلام بیا نه موندلو او قسم یې وکړلو زه به د ملاقات انشاءالله مدینې ته ځم. دا د نبی علیه السلام په سفرونو کې دا کیفیتونه ابوبکر صدیق هم کتلی دي، دا غلام هم کتلی دي، دا د مکې هغه لاره ښودونکي مشرک هم کتلی دي، چونکې هغه د کاروبار په نیت باندې و. ولې په هر شي کې د اسلام چې دی که نه انسان نه طلب غواړي، رجوع الی الحق غواړي، انابت غواړي.
چې کله انسان کې د دې خبرو طلب وي چې موږ واقعات وایو داسې قصې واقعات موږ ونه وایو موږ دې رب کې خپل ځان دپاره د هدایت او د رشد د نیکوالي موږ ځان دپاره حالات تلاش کوو چې په کومه خبره زموږ ایمان مضبوطیږي د کومې خبرې د وجې زموږ اعمالو کې اصلاح راځي د سیرت مطلب اسې قصې واقعات نه دي د نبی علیه الصلاة والسلام د معجزو نه ځان خبرول د نبی علیه الصلاة والسلام په یو دغه باندې دومره لوی معجزې دي دومره لوی معجزې دي نبی علیه الصلاة والسلام چې ابوبکر صدیق کله مار وچیچلو څه وچیچلو نبی علیه السلام ورته ویلې ویل څه وچیچلمه نبی علیه السلام ورته ویل دې خوا که د خپلې نبی علیه الصلاة والسلام ته خپور دې خوا کړله نبی علیه السلام په خپل لعاب خپل لاړې ولګولې بالکل ټیک ټاک شو بیا چې کله ابودار پیغمبر صاحب معجزه وه ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا د نبی علیه الصلاة والسلام تر وفاته پورې دا زهر مړه پراته ووی بیا چې نبی علیه السلام کله وفات شولو نو د ابوبکر صدیق د مار هغې غاري سور هغه زهر واپس راجمدي شوي و بیا او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه موت چې دی مرګ دا هغې غاري سور د مار د چیچلو نه واقع شوی دی د دې وجې نه ځینې خلک د ابوبکر صدیق متعلق لګي و دا شهید و ځکه دی د مار د چیچلو د وجې نه دی شهید مړ شوی دی عامه بیماري نه وه هغه زهر واپس راجمدي شوي نبی علیه الصلاة والسلام د بطور معجزاتو داسې کړي دي نبی علیه الصلاة والسلام په احد کې د یو صحابي سترګه بار ته راوتې وه نبی علیه السلام ورته ویل راشه راغه واپس یې وله په سترګه بالکل لاس راخ کړو واپس بالکل ولګېدل هغه سترګه یو کس راغلی د خپې ماته شو وه نبی علیه السلام پرې راخ که لاس راخ کړو بالکل خپې ټیک شوله نبي صلی الله علیه وسلم ډېر لوی معجزې امت ته پرېښودې دي یوازې د معجزو تذکره چې کوم ډېره زیاته ده یعنې ابوبکر صدیق ته بیا د زهرو والا د هغه خپې د زهرو والا تکلیف ورته بیا پیدا شو چې مارو لړمو چې هر شی و زهرلی شي چلی و د نبی علیه السلام معجزه تر هغه تر جمدونه پورې د مار او د هغه زهري شیزونه زهر مړه پراته و نبی علیه السلام کله دنیا نه رحلت وکړلو لاړلو د ابوبکر صدیق په خپه کې بیا دغه زهرو جمدیوالی راغی ډېر لوی پیغمبر و ډېر لوی هستي وه او ډېر لوی پیغمبر الله پاک را لېږلی و دقه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم موږ امتیان یو هغه زموږ ایمان دی موږ له په خپله زندګۍ کې او په خپل ژوند کې نیکۍ طرف ته او دین طرف ته موږ له هله ځله پکار چې موږ په خپل ژوند کې او په خپله زندګۍ کې په دین باندې څه عمل وکړو په دین باندې څه کار وکړو او د نیکو د ښو خلکو سره زموږ ناسته پاسته تعلق وي زموږ په زندګۍ کې ښه اثرات وي او الحمدلله زموږ په دې وطن کې دینداره خلک نیکان خلک په هر ځای کې موجود وي او دیني خبرې کوي دین طرف ته خلک رابلي موږ په ښو مجلسونو کې په دیني مجلسونو کې کښېنو زموږ د معاشرې نه ګناهونه برایانې ختم شي یعنې یو دعا به هم کو چې محترم قاضي حسین احمد صاحب جماعت اسلامي امیر پاتې شوی د ملي جهادي کونسل مشر و افغانستان په جهاد کې حصه اخیستې وه ډېرو مجاهدو د په هغې بوسنیا د مسلمانانو مرستې له تللی بوسنیا ته تللی د کشمیر د مسلمانانو مجاهدینو مرسته به یې کوله د برما د مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا